حق د حکمت ورکوي، حق چرته پټ نه کوي. مبارک علیه السلام یو صحابي ته توصیه پرېږدي، ورته وایي حق به وې اگر که په چا تریخ لګي، د حق د بیان په لاره کې د لایم د ملامتیا د لوم د لایم خیال او پروا به نه کوئ، د خپل عزت خیال به نه ساتئ، د الله حق دین د خدای د یرې کلو کلو بیانوئ، الله به درته معاونین درکوي. الحمدلله زه په دې فخر کوم، ما ته رب کریم استغنا راکړې، ما دا مدرسه دا څومره لوی تعمیر وکړو، ما چاته لاس نیولی نه دی، ما ته الله کلو رزق راکوي. الحمدلله د ډېرو خلکو نه لله الحمد خدای تعالی ما ته ډېر لوی عزت راکړی. دا زه فخرن ویم، د تحدیث بن نعمت په شکل ویم. الحمدلله زه خپل سلسلې ته وفادار یم، خپل مذهب ته وفادار یم، خپل عقیدې ته وفادار یم. حق مې ویلې، په حق مې وصیت کړی، د حق ملګری یم. دغه زما رای نه وه چې زه ملګرو نه دې چانده وغواړم، دا زما د مجامعې د بعضې مدرسینو، زما د مشر رور محترم مبارک بس د هغې یو خوښه وه ستاسو مخې ته یې کېښوده. والحمدلله دا زه د خپل استغنا او د دې خپل وفا د دې خپل سلسلې او د مذهب سیله ګڼم. بیا هم الهه ته ویم چې الهه ستا رضا غواړم. دا دنیا دا خبیثه دنیا زما نه ده پکار، ما خپل زندګي دا خپل مال خپل اولاد دا خپل هر قدم قدم ستا دین ته وقف کړی. الهه زما دا یقین دی زما امداد به ته کې، زما دا خدمات قبول او منظور کړه. د دې خپل فضلو ته م ویم چې حق بیان